د عالم د پاره چې نجات ګرځي یا به د الله دا کتاب ګرځي یا د محمد مصطفی حدیث. نن خو جبې زمون د الله د کتاب هم خلاف استعمالیږي، نو نن جبې زمون د محمد مصطفی د احادیث خلاف هم استعمالیږي. بخاری پسې بده او مسلم شریف پسې بده، ذخیره د احادیث نن بدنامیږي. او دا یاد ساته د انکار حدیث انتخابی نشان داده سب او شتم په بخاری او مسلم پسې، نکته چینی کول په بخاری او مسلم باندې، ردونه کول په امام بخاری امام مسلم یا د هغې په احادیثو باندې. دا هغه ذخیره ده د کتبو د احادیثو. والله دا بخاری او مسلم بدنام کا، باقی ټولو نه احادیث نه انکار کول د چوپ په شان آسان دي. او پر رب یقین وکړه ته په یو سند سره چاڼ کړی شوي دا روایات رد کا، والله بغیر سند د راتلونکي قرآن رد کول د چوپ په شان آسان دي. د دین به ختم شي که باقی به پاتې شي. نو هر عالم ته دا پیغام دی، هر لوی او هر وړوکی، هر د منبر او محراب داعی ته دا پیغام دی چې ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. جبه د په احتیاط کا، په جبه قرآن بیان کا، په جبه د احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کا. په دې جبه د قرآن دشمنی ته مو درېږه، نو په دې جبه د محمد مصطفی د احادیث دشمنی ته مو درېږه. دا د شیطان دوکه کوي چې دا ته وایي په بخاری را دوکه نو قرآن به مضبوط شي. دا د شیطان دوکه کوي چې په مسلم شریف را دوکه نو د قرآن حاکمیت به بیان شي. والله بخاری او مسلم منه به هم خلک متنفره کړي، خدا سے قوم به راپاسي چې دا قرآن به درله په اعتراضاتو تار تار کی، بیا به ګوته په خوله د قرآن جواب به دې مونه کی. نو عرض مې دا کو چې د دې ژبې حفاظت پکار دی.